بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله ورسوله معزز ناظرین کتن کو یوٹیوب چینل پر ذریعے سرا زمونگا تفسیر قرآن جاری دے ہفتوار تفسیر قرآن نن بیا د صراط مستقیم متعلقہ تفسیر کول غواړو. رب ذوالجلال جل جلالہ سورہ فاتحی کے مونږ ته تعلیم راکئی چونکہ دی سورت نم سورت المسئلہ ہم دی دا اللہ نے سوال کول دی نو اللہ پاک فرمائی اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا ہدایت ترجمہ دلتا دی مونگا سرا اہدنا الصراط المستقیم روان کت مونگا نیغ لارا یعنی پنیغ لارا مروان کا دا ہدایت روان کولو ترجمہ میں ولی وکڑا دا ذکا چمخ کی کم سلور آیاتون ترشوی دی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین نو دیزے پورے دا دی آیاتونو مندرجات او مضامین چراغون کو نو دغا صراط مستقیم خودن دے یقیناً چی پا دی سلورو آیاتونو چی مضامینو باندے دا دی پا مندرجاتو باندے کمون غور و فکرو کو نو دی کہ مونگ تا اللہ پاک صراط مستقیم او خودا چی صراط مستقیم تا شہدے نیغ لارا سا شہدے اہدنا نا او سوال دے دا اللہ نا دا غی باندے للو ثابت قدم او سیدلو سوال دے نو ذکر مونگا ترجمہ کو اہدنا روان کتا مونگا نیغ لارا او دیتا تفسیرونو ہم اشارہ کردہ تفسیر بیضاوی پخپل تفسیر کے وہی چھے اہدنا نا مطلوب فالمطلوب اما زیادت ما منح من الہدا او الثبات علیہ. اگرہ دا ثبات سوال دے دا صراط مستقیم باندے ثبات او دا روانی دلو اللہ پاک نا سوال دے چھے مونگ اس پا دے باندے روان کے مونگ تا ثبات پہ نصیب شی. امدہ رنگے آیت کریمہ کے تفسیر مظہری دا دے زیکی لکی چھے وَهَذَا الدُّعَاءُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مع كونهم على الہدایت لطلب التثبت او طلب مزید الہدایت. آ فرمائی چھے پہ ہدایت باندے خو یقیناً چھے مومن او حضور علیہ السلام او مومنین پہ صراط مستقیم دی اللہ ورطا خود لے دا خدا دا تثبت سوال دے دا ثبات سوال دے دا روانولو سوال دے چھے اللہ پاک مونگ پہ صراط مستقیم باندے روان کی. نو اہدنا روان کت مونگا الصراط المستقیم نیغ لارا صراط الذین انعمت علیہم لار دا اغو خلقو چے تا پا دوی باندے انعام کڑے دے. اس پا دی زیونو کے صراط مستقیم کم صراط مستقیم نیغ لارا کم لارا دے چے مونگ پہ روان شو او مونگا اغی باندے چے دی اغی پا ذریعے باندے رب تزان ورسو صراط مستقیم کم علارہ دے. اللہ پاک فرمائی صراط والذین انعمت علیہم دا انعام یافتہ خلق لار دے ایوارڈ یافتہ خلق لار دے انعام یافتہ خلق لار دے چے پچا باندے رب انعام کڑے دے. اس اغا انعام یافتہ ایوارڈ یافتہ خلق سوک دی راضی چے قرآن سورہ نساء تپوسو کو پس سورہ نساء کے آیت نمبر 69 کے دی آیت تفسیر کی گی. ماتا اس تا پاول درس کی ویلی ہو چی یو تفسیر قسم تفسیر القرآن بالقرآن دے چی دا قرآن یو زے کے اجمال ذکر کڑے ہوئی مجمل کلامی ذکر کڑے ہوئی او بل زے کے داغے تفسیر ہوشی. نو تفسیر اس شوے دے انعام یافت خلق سوک دی سورہ نساء وی من یطع اللہ والرسول فاولائک مع الذین انعم اللہ
अल्लाह पे इनाम करे दी अनअम अल्लाहु मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। आयत नंबर 69 के अल्लाह पाक फरमाई इनाम चा बांदे अल्लाह करे दी, इनाम याफ्ता खलक सूख दी, एवार्ड याफ्ता खलक सूख दी, आगा अंबियाए कराम दी, आगा सिद्दीकीन दी, खुलफाए राशिदीन दी, आगा शुहदाई इस्लाम दी, और आगा चिदे स्वालिहीन दी, द अल्लाह दोस्तान दी, औलियाउल्लाह दी। यकीनन ददी आयत करीमा न मालूमेगी चे सिरात मुस्तकीम चे दे अगदा अंबियाए करामो सिद्दीकीनो खुलफाए राशिदीनो द शुहदाई इस्लाम और द स्वालिहीनो द औलियाउल्लाह लाला नो पक्के में लारे बांधी चे द अल्लाह दोस्तान पाते शवी दी आगा सिरात मुस्तकीम दी। तलबाई करामो तासु द फ़ायदे द पारे ओ खबरकुम इल्मी खबरा इहदिना सिरातुल मुस्तकीम सिरातुल लदीना अनअमत अलैहिम सिरातुल लदीना अनअमत अलैहिम दादा सिरातुल मुस्तकीम न बदलुल कुल दे ज़िक्र ची सिरातुल मुस्तकीम और सिरातुल लदीना अनअमत अलैहिम द द्वाड़ मदलूल यौ दे दादा दीना बदलुल कुल दे और तासु बाप नहवी की वीली वी चे द मुबदल मिन्हु और द बदल द दी मदलूल यौ वी और मकसूद बिन निस्बत चे दे आगा बदल वी, मकसूद बिन निस्बत बदल वी बस चीज़ों ना मुंग पर किताबों ने के वयु हो पे पूरी गुने चे दामुंग ता दाफन सखई तफसीर बैज़ावी पदीज़ एकिली की सिरातुल लदीना अनअमत अलैहिम की बदलुम मिनल अव्वल बदलल कुल व हुवा फी हुक्म तकरीर अल आमिल मिन हैसु इन्नहुल मकसूद बिन निस्बत अगर नहवी खबरा तफसीर बैज़ावी मुकड़ा चे दा सिरातुल लदीना अनअमत अलैहिम दा बदलुल कुल दे और तस्वीर दी चे मकसूद बिन निस्बत चे दे पर निस्बत के मकसूद चे दे आगा बदलवी नो से मतलब शो गोए कि अल्लाह पाक मकसूदी दाशे जिक्र कई चरावान के तमुंगा अगे खल्कुलारबानी चिता अगे खल्कुलारबानी चिता पे इनाम करे दे गोया के मकसूद बिन निस्बत चे दे पायत करीमा के तलबाए करामो आदा इनाम याफ्ता खल्कुलारबानी तलो सवाल दे और अल्लाह पाक दा सिरात मुस्तकीम के अगर मकसूद बिन निस्बत दारा तजिक्र कई चे मकसूद बिन निस्बत उमदग दे चे दा नेकानो खल्को पलार रवान शे इनाम याफ्ता खल्कुलार राटिंग कई अगर मुनअम अलैहिम खल्को अगर इनाम याफ्ता है वाड़ी याफ्ता खल्कुलार राटिंग कई उमदग सिरात मुस्तकीम दे। मुअज़्ज़िज़ो नाज़रीन कतुन को यकीनन सिरातुल लदीना अनअमत अलैहिम के द इनाम याफ्ता खल्को लार मुंग तजिक्र शवा और अगम आदर तजिक्र कल ची इनाम याफ्ता खल्क सूख दी अगम तफसीर द कुरान नदर तवकड़ो राजी मख के और पसीजू पर मुकाबले के से जिक्र दे सिरातुल लदीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन गैरिल मग़दूबि न लार द अगे खल्को अल्लज़ी गुदिबा अलैहिम चे पागे बांदे गज़ब करे शवे दे वलद्दाल्लीन और न दाग खल्कुलार चे आगा बेलार शवी दी। जमहूर उलमाए कराम पनिस बांदे मग़दूब अलैहिम न मुराद चे पागो गज़ब शवे दे दे न मुराद यहूद दी और द्वाल्लीन न मुराद ईसायान दी। खो मुअज़्ज़िज़ो नाज़रीन कतुन को राज़ी यौबल तफसीर तरफ तजू चे तफसीर बैज़ावी नूर गंश में तफसीरों अगे त इशारा करे दाउडी यौख तफसीर दे चे जड़ तौर प्रियूजी आगा दादी चे तफसीर बैज़ावी वही चे दाउन के देशी चे द्वाल्लीन न मुराद गैरिल मग़दूबि अलैहिम द मग़दूब न मुराद चे दे आगी न दे बदअमल खलक और द्वाल्लीन न मुराद दे बदअक़ीदा खलक नो गोया के पर मुकाबले के सिरातुल लदीना अनअमत अलैहिम मुनअम अलैहिम इनाम याफ्ता खलक जिक्र दी द मग़दूब अलैहिम और द्वाल्लीन ना मालूमीगी चन इनाम याफ्ता खलक पागा खलक वी चे दुई बा अक़ीदा हम दुरुस्त वी अमल बे दुरुस्त वी पर मुकाबला के रागली दी
او گویا الله پاک مونږ او تاسو ته د دې خلکو د صراط مستقیم د انعام یافته خلکو طرف ته ترغیب درس را کوي چې دې لار راټینګه کوي، دې سره خپل نسبت جوړ کوي، دې سره تعلق جوړ کوي. که آخرت آباد ول غواړي، که خپل ایمان بچ کول غواړي، نو انعام یافته خلکو لار راټینګه کوي او الله پاک ورسره د پرهیز درس هم را کوي. بد عمل خلکونه، بد عقیده خلکونه ځان هم بچ کوي. دا همیشه د ایمان معیار ساتل پکار دی. معزز ناظرینو کتونکو، هم بنیکوکار خلکو سره، انعام یافته خلکو سره، بد صحیح العقیده صحیح العمل خلکو سره به تعلق هم ساتو، خو ورسره غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کې الله پاک مونږ ته پرهیز هم ښیي چې پرهیز وکړي د بد عمل خلکونه او پرهیز وکړي د بد عقیده خلکونه. راځئ تفسیر بیضاوی په دې تفسیر پر رڼا کې حاشیه شیخ زاده مشهور حاشیه دی په تفسیر بیضاوی باندې، او دې مبارک د هغې لاندې د تفسیر بیضاوی مزید وضاحت کوي. څه وایي هغه فرمایي چې امام بیضاوی چې کوم تفسیر وکړو چې مغضوب علیهم نه مراد بد عقیده دي، بد عمل دي، او دوالین نه مراد بد عقیده دي. ځکه غضب تعلق بد عملی سره دی او دلالت تعلق بد عقیدگی سره دی. نو دې څه فرمایي والاقرب ان يحمل المغضوب عليهم على كل من اخطأ في العمل. وی خبره دادی چې مغضوب علیهم د محمول کړي شي په هغه کس باندې، هر هغه چا باندې چې هغه عمل کې خطا وي، یعنی بد عمل وي. ويحمل الضالون على كل من اخطأ في الاعتقاد. اور هغه کس چې په عقیده کې د خراب وي، عقیده کې د خطا وي، بیلار وي، هغه د حمل کړي شي ضالون په هغه خلکو باندې. ولی لأن اللفظ مطلق والتقييد خلاف الاصل. دی وی ډیر خبره کوي علمي چې المغضوب علیهم الضالین دا مطلق راغلی دي، سر راغلی دي مطلق راغلی دي، او تقیید چې دی دا خلاف الاصل دی. خلاف الاصل کار ته تک پکار نه دی، اصل چې دی هغه اطلاق دی، په خپل اصل باندې برقرار ساتل پکار دی. نو د دې اطلاق د دې خبرې اجازت ورکوي چې مغضوب علیهم نه د مراد بد عمل خلق شي او ضالین نه د مراد بد عقیده خلق شي. بیا مزید څه فرمایي لږ واورئ. فرمایي والمخطئ في العمل هم العصاة الذين تركوا العمل بما كلفوا به بالاوامر والنواهي. اے په عمل کې خطا کوونکي خلق څوک دي؟ هغه خلق دي چې هغه عمل پرېښی وي، چې په کم باندې مکلف دي، اوامر او نواهی باندې هغه یې پرېښی وي او د هغې نه خلاف کارونه کوي. او فرمایي والمخطئ في الاعتقاد هم الجاهلون بما يجب علمه والاعتقاد به. او خطا فی الاعتقاد څوک دي؟ عقیدې کې خطا خلق څوک دي؟ بیلاره خلق څوک دي؟ هغه چې په خپل اعتقاد او په خپل علم باندې هغه موافق نه وي او د هغې خلاف وي، جاهلان وي. همیشه یاد ساتئ بد عقیده سړی همیشه جاهل وي، دی د اصل علم نه جاهل پاتې شي، نو دته بد عقیدګي راشي. نو معزز ناظرینو کتونکو، د دې تفسیرونو پر رڼا کې دا خبره معلومه شوه چې مونږ به نیکوکارو خلکو سره خپل تعلق جوړو. صراط مستقیم هم دغه د نیکانو خلکو لار دی، او بد عقیده خلکو نه، بد عمل خلکو نه به هم پرهیز هم کوو. ځکه چې څوک بد عقیده خلکو نه که نیکانو خلکو سره د تعلق هم ساتي او بل طرف ته د بد عقیده خلکو نه د ځان نه ساتي، نو بیا هم خپل ایمان نشي بچ کولی. نو دا د قرآن سوره فاتحه یو جامع تعلیم مونږ ته میلاو شو. یو طرف ته ترغیب د اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، او بل طرف ته غیر المغضوب پرهیز قرآن را تخی، بد عمل خلکو نه ځان وساتئ، ولا الضالین او گمراه خلکو نه ځان وساتئ. معزز ناظرینو کتونکو، په دې ځای کې یو بل ډیره ښایسته خبره کول غواړم. یقینا انعام یافته خلک چې دي هغه صراط مستقیم والا خلک دي. نو که موږ په څنګه چې تفسیر درته بیان کو، انعمت علیهم نه مراد هغه خلک دي چې کم صحیح العقیده هم دي او صحیح العمل هم دي. یقینا زه وایم چې زمونږ ائمه چې کم دي هغه هم په صراط الذین انعمت علیهم کے داخل دی. یقیناً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، جمی مجتہدین کرام اغا چی دی پا صراط الذین انعمت علیہم کے داخل دی.
ولی چې غو عقیده هم صحیح وا او غو عمل هم صحیح و صراط الذین انعمت علیهم کې داخل دي او د دوی په لارې باندې تللو مونږ ته الله پاک چې دې طریقه ښودلې ده نو یقینا یو امام فالو کول او امام مقلد جوړېدل او د امام تقلید کول دا یقینا په صراط مستقیم باندې تګ دی او زمونږ د سورې فاتحې په رڼا کې د دې چې څنګه د حاشیه شیخ زاده علی البیضاوي چې کوم تفسیر وکړو چې دا مطلق راغلی دی نو یقینا دا اطلاق مونږ ته د دې خبرې تعلیم راکوي چې زمونږ امام صاحب چې کومه لاره دی هغه صراط مستقیم دی ځکه هغه تابعي تیر شوی دی صحیح العقیده تیر شوی دی صحیح العمل هستی تیر شوی دا نو یقینا دا هغه تقلید کول دا هغه لارې باندې تلل دا په صراط مستقیم باندې تلل دویمه الحمدلله مونږ په طریقت کې چې دی سلاسل رانیولې دي او دا غي سلاسلو تایید را روان دي لوی لوی علماء کرام دا غي تایید کړی دي تعریفونه کړي دي تر دې حد پورې چې حافظ ابن تیمیه په خپل کتابونو کې د صوفیاو د تایید کړی دی خصوص بالخصوص د شیخ عبدالقادر جیلانی سے تایید کړی دی دا غي تذکری کړي دي دا غي کرامات بیان کړي دي نو یقینا چې انعام یافته خلک چې کوم سلاسل اربعه پیشوایان دي دا غوی په لار باندې تلل دا غوی لار راټینګول دا غوی سلسله تننوتل یقینا د قران د دې آیت پرانا کې صراط الذین انعمت علیهم کې هغه خلق داخل دي د دوی لار صراط مستقیم دی د دوی لار نیغه لار دی نو یقینا د هغه لار خپلول هم سلسله طریقت کې دا هم د صراط مستقیم لار دی او خپلول پکار دی راځي ناظرینو اخر کې مونږ چې دی آمین لفظ وایو آمین چې دی دا اسم فعل دی تفسیر بیضاوی لیکي اسم للفعل الذي هو استجب په معنا د امر حاضر دی استجب په معنا باندې معنی صدا د خدای پاک چې دا کمی دعاګانې ما در نو وخت دغه موږ د پاره قبول کی قبولیت ولور کی زمونږ دعا چې دی هغه قبول کا نو دا د اخر کې سوال وی اخر کې راځم یو ډیر خیشتا حدیث ته هغه طرف ته راځم نو حدیث دا د معزز ناظرینو کتونکو چې مونږه اکثر و بیشتر په مدارسو کې دینی مدارسو او په خپلو ځایونو کې د قرآن عظیم الشان اهتمام کوو قرآن عظیم الشان څومره لوی کتاب دی د دې څومره برکات دي د دې اهمیت طرف ته اشاره کوم او د قرآن عظمت درته ښیم چې څومره عظیم کلام دی نن ډیر علما داسې خبرې کوي تاسو به اورئ په یوټیوب چینل ذریعے سره به اورئ هغه وایي تلاوت څه فایده نشته دې حده پورې راورسېدل خو زه بیانوم د تفسیر بیضاوي په رڼا کې یو حدیث بیانوم او د الله دې لوی کلام ته زه چې دی هغه فضیلت چې الله ورکړی دی هغې طرف ته اشاره کیږي حدیث کې حدیث شریف واورئ عن حذیفة بن اليمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتما مقضيا فيقرأ صبي من صبيانهم في الكتاب الحمد لله رب العالمين فيسمع الله تعالى فيرفع عنهم بذلك العذاب 40 سنة محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائی حذیفہ ابن یمان روایت کې فرمائی محبوب علیہ السلام ډیر کړه الله پاک یو قوم باندې عذاب را لګل عذاب فیصله وکي حتما مقضیه یقیني فیصله وکي چې دې قوم ته عذاب ورکي فيقرأ صبي من صبيانهم في الكتاب اغه محله کې اغه کلی کې یو کتاب وی مکتب وی مدرسه وی یو زیوی چالت د قران عظیم الشان کلاس لګیدل وی ماشومان ورته ناس وی په هغه کې یو ماشوم چې دی الحمد لله رب العالمین د سوره فاتحه تلاوت کی فيسمع الله تعالی الله پاک غواوري فيرفع عنهم بذلك العذاب الله پاک دا غین عذاب پورته کی 40 سنه سلويخ کالو پورې عذاب ته نه پورته کی یقینا دا د سوره فاتحه کمال دی دا د قران کمال دی مونږ ته په خپل زینو کې د قران عظیم الشان درس خودل پکار دی ناظرہ الحمدللہ په دې باندې مونږ عمل دی خپل یوټیوب چینل په ذریعے سره تاسو ته په صحیح انداز سره ناظره هم درکو تفسیر قران هم درکو نو دې زمونږ چې دی الله پاک با دا فیوزات او برکات مونږ ته راکړي دا خپل وس مطابق او دا وقت تقاضی مطابق ډېر خبرې دي په دې کې نور هم تفسیرونه لیکلي دي ګڼ شمېر خبرې حکم چې ضروری وي هغه ما دې وخت کې وکړي او ستاسو ضرورت مې وګڼلو نو دا د اهدنا الصراط المستقیم تفسیر دی اهدنا الصراط المستقیم روان کته مونږ نه غلارا صراط الذین انعمت علیهم لار دا خلکو چې تا په دوی انعام کړی دی
غیر المغضوب نه لاره د هغې خلکو چې په هغو غضب کړی شوی دی ولا الضالین او نه لاره د هغه خلکو چې هغه ګمراه دي. الف لام چې دی دلته المغضوب علیهم طالبانو د پاره المغضوب علیهم باندې الف لام چې دی په معنا د الذی دی او هغه به ماضی ته واړو ځکه سیاق و سباق منتخی الذی غضب علیهم المغضوب علیهم الذی غضب علیهم ولا الضالین بمونږه ولا الذین ځکه جمع صيغه د الضالین ولا الذین ضلوا الذین ضلوا ماضی ته بیاړو ځکه انعام تعلیم سره مقابله دی سیاق و سباق منتخی نو نه د هغه خلق لار چې هغه بیلاری شوی دی. الله جل جلاله دې مونږ ته قرآن عظیم الشان صحیح د کولو توفیق راکړي. په غور باندې واورئ بار بار تفسیر اورئ چې تاسو صحیح معنو کې د الله کلام باندې پوه شئ. الله تعالی دې عمل کولو توفیق نصیب